الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. د تاسو ډیر شکرګزار یم اندیشان سره د ما چې ټیم دی د هغوی طرف نه تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت وبسلو راغللوی مسلم مجلس کې مسند الشهداو دغه یاد مناو کې شرکت وکړلو او دغه وظیفه دی چې هر یو هغه بیدار قوم هغه د خپل شهداو یاد مناو کوي، خپل شهدا نه بیروي. کوم قوم چې خپل شهدا په ویر کړل، کوم خلکو کوم قوم چې خپل شهداو نه سترګې پټې کړلې، انداسې پرېږدول هغه قومونه ختم شوي دي. دغه علامات دی د ایمو تاسې بیدارۍ، دغه علامات دی د ایمو تاسې په زنده قوم، یوه مجاهد قوم، یوه بیدار قوم چې هغه د خپل شهداو یاد مناو کوي. شهید لاړلو، خپله قرباني ویره کړله. روایت په جملې دغه دي چې شهید عظمت کې زه نه یي کې اووه خصلتونه رسول الله داسې بیان کړي دي چې کله شهید لپاره وزه یکی دننده بنا چې اندغه کفایت کوي چې کله شهید بدن باندې ګولۍ ولګېدله، کله د هغه بدن ځمکې ته رسي، پروردګار عالم هغه ټولې ګناهونه معاف کړي. ځکه دغه یې سترګې واړو چې پروردګار عالم کله کوم کور نه شهید خلي، هغه داسې نه دی چې مشوره واخلي، نه، پروردګار عالم ځنه کورونه ورته انتخاب کوي، ځنه اشخاص انتخاب کېږي، هغه نه بعد پروردګار عالم هغه کسان راخلي ځان طرف ته. هغه ته بهترین تحفات څه دی؟ هغه د شهادت دی. رسول الله نه روایت دی، رسول الله یې که نه چې کله بهشت کې ټوله بهشت کې وي، جنت کې وي، چاته وایي چې تاسو دنیا ته دوباره غواړئ چې واپس لاړ شئ، چې ټول به وایي چې نه، دومره لوی نعمتو کې هر یو سهولت ته شته، موږ جنت دنیا کې چې کوو. ویله یو شهید دی چې هغه به دوباره پاڅېږي چې نه، زه دوباره غواړم دنیا ته لاړ شم. ویلې لاړ شم لږې دغه اندي کوم خصلتونه رسول الله بیان کړي، هغه طرف ته څومره ټایم دومره نشته، خو دومره به وایم چې کله هغه شهید چې هغه بدن باندې کله زخم ولګېدل، ګولۍ ورباندې ولګېدله، هر ذریعې سره هغه کله بدن زخمي شولو، چې پروردګار عالم کله دې جنکدان یې هغه کراماتو ته عطا کوي چې هغه کې دومره لذت دی، دومره خوند دی چې د بهشت نعماتو نه هغه لذت ډېر وچاته دی. او د شهداو خلوتو تاسې پروردګار عالم ورته انتخاب کړلوی، انتخاب شولوی. بختور یوی ځان دپاره مشفق شته، ولې دی تر اوسه زندګي اوسه سختېږي، ژڼ سوی مړ کېږي، زندګي سختېږي، خو موږ بیا ته وایو که نه، موږ سر یې کربلا ته وغړوو چې موږ ټوله بچي، موږ ټوله ځوانان د حسین خیلمنه دي، هغه بهر نه قربان شي. یویدو که نه ویلي یار مه مخاطب، مسیر مه مخاطب. نن که سترګې راوڅوده څوره موږ دپاره دغې ځمکې باندې پالیسۍ جوړېږي، څوره موږ ځمکه خرپوي، څوره دغې ځمکې خرپولې دپاره دغه منصوبې د حکمران جوړوي، هغه ناکام شولې، موږ سره یې کې ولې یاره دی، هغه یاره د کربلا دی، هغه مسیر د کربلا دی. کله کربلا مسیر باندې روان شو، هر څومره پالیسۍ ته جوړې کړي، هغه کربلا یې چې کوي، ناکام یې کوي، ختم کوي. که زه به هغې پالیسۍ جوړولو والا ته دغه وایم چې ته د شرمېږې نه، که تا کې دومره حیا وې، دغې ځمکې ته ډېر مخکې نه ته غلطې پالیسۍ جوړوې، خو پروردګار عالم د وکې ذلیل کوي، خو تا کې حیا نشته دی. که تا کې دومره حیا وې، تو همدغه سوچ کولی چې هغه بچای چې هغه باندې زه په لکو روپیو خرچه وکړم، کروړو روپیو خرچه وکړم، دغه پاکستان بهبود لپاره چې دا پاکستان ورباندې اباد وي، هغه ته ارام سره قتل کړي،
زه به چا طرف ته چې هغو خبرې جوړوم زه به دغه یم زه به دغو دفترو کې د کوم ناستې کرسیو کې که نه دوی طرف ته وایم چې نه ایما قاتل دی ایما بچیو قاتل دی ایما وروڼو قاتل دی کوم شهدا قرباني دي خو دا خو فخر کوي افتخار کوي ایما زما شهید شو ایما ورور شهید شوی دی خپلو عقایدو نه دفاع کوي خپلې ځمکې نه دفاع کوي هغه سهار وچات شولو علي پسې هغه سهار وچات شولو بیبي دو علم پسې اما ته خپل ګریبان کې لږ سترګې واړوه خبیثه یې تو سیاست وجې نه ته په رسول الله ته څنګه سترګې غړوې ته خو رسول الله سره تعلق نه لرې ته دین سره تعلق نه لرې زه به دا نه یم چې ته به رسول الله ته سترګې واړې نه که زه به دغه وایم که نه زه به د یوې نکتې طرف ته اشاره وکړم موضوع طرف نه زه به دا وایم چې که چېرې ایمو خیلخانه جوړېدلې دغه حکمرانو خیلخانیان داسې جوړېدلې ایمو علاقې کې داسې فسادات نه کېدله خو څه وکړو همیشه ایمو خیلخانې جوړېږي دوی خیلخانې دې نه جوړي او بیداره قومه څنګه ایمو بچی شهیدېږي که همداسې همدې بچي قتل کېدلی جهنم ته تللی دغې ځمکې باندې امنیت راتللو خو څه وکړو ما دا خیال ما کوي د پروردګار عالم کومه سزا ده که نه هغه سزا نه ډېره سخته ده زه به دغه وایم که نه هغه سزا بیا داسې سخته ده که نه چې هغه نه به ته پوهېږي نه ورباندې وایي به دی تا ته دغه سزا ده چې تا ضمیر مړ شوی دی تا دپاره په دې داته نه پوهېږي چې تا ضمیر یې مړ کړی دی خپل عوام وینه تللی خپلو بچیو وینه تللی خدا به زه به یو سوال وکړم پروردګاره محمد و آل محمد له خاطر خلیقه هر یو هغه خاین هر یو مخبره هر یو هغه د خبیث حکیم چې دغې ځمکې سره خیانت کوي صرف دغې ځمکې په رشنه نه د پاکستان خاینان خدای ته یې خوار و ذلیل وګرځولی دا خو واضحه دی چې کوم کس د حق و اواز اوچتوي کوم کس ادعای دی چې اتفاق د شیعه او سني راولي دغې ځمکې باندې امنیت راولي بلکې پاکستان ځمکې باندې راولي تاسې سترګې ته غړوئ چې پاکستان سرزمین باندې دغه کتل کېږي یا د زندانو ته یادول کېږي صرف هغوی مزمل پسې نه دی تاسې وکړئ څو وخته کېږي د ټارګېټ کېدل بیا شروع کړل خط رکات وغیره بیا شروع کړل بس زه به د هېواد بې خبرې وکړم چې هر یو حکیم خیال دا کوي چې زموږ عوام تعلیم یافته شي مخ ته لاړ شي چونکې عوام کله تعلیم یافته وي که نه هغه باندې کوم خونې کې مشر خونې کې هغه ورسره یو کس تعلیم یافته وي ښه تربیات شوی وي که نه هغه باندې پلار نیکه فخر کوي که زه حکیم ته حیران پاتې یم چې څومره وخت کېږي شپېږو میاشت کېږي تا یې مسکولونه بند کړي دي تعلیم لحاظ سره تا زه نه کوم خراب تا پاکستان بربادۍ طرف ته روان کړی تا پاکستان برباد کړلو ته د ما څخه خیانت نه کوې تا پاکستان سره خیانت شروع کړی دی که ته یاد وساته دینه مخکې د پاکستان چا جوړ کړی دی چا باج کړی دی اندي شان سره چوک جوړولې والا یې مو یو بچولې والا بیا مو درست ته راشي تنخوا د وکې خیانت د وکې خنه بچولې والا به زه هم دا یاد وساته د ځمکه د زه ساتم ایما وینو باندې ولاړه دی ته ښه ته لاړ شې تنخوا د واخې رشوت و بازار د ګرم کې بیا د ملک نه وتښتې نه دا ځمکه د زه ساتم اندي شان سره په لچندار سرزمین انداشه دی چې دا څنګه ایمو کې کور دی همدا مهندسې ګور دی که ته هر څومره پالیسۍ جوړې کړې خپلې پالیسۍ کې به خپله نه کوم وي وینه تلاوه شي تالی که خدا دې ته یم چې څومره سزا مو ته راکوې که نه دې سزا ته له خپل ګریبان کې سترګې وغړوه چې اندوره سزا ته بیا زړه ټینګ کړه چې سزا به درته میلاویږي دا د خدای قانون نه دی هغو بچیو سره چې تاسې زیاتی وکړلو سکولونه د بند کړي دي یغوی ازار دی چې نن یغوی دغه آه دی د شهداو خلخانو چې نن تاسې پروردګار عالم تاسې ضمیر مړ کړی دی تاسې ختم شوي وئ او خدای من داسې ختم لره زه به چونکې خبرې ډېرې وشولې ډېرې خبرې به کوم نه کوم پیغمبر چې د شهداو خانوادې ناستې دي زه به د شهداو خانوادو کوم پروردګار عالم دې ته عظمت ورکړی دی